خپلو مسلمانانو ورونو زه د محله کس یم، محمد اسلام مې نوم دی، پیدایشي نابینه یم. زه د دې پړي د مزدوري کوم او په دې وجه یې کوم چې چاته لاس ونې نه نسم، چاته مجبور نه شم، چاته دغه نه شم. الحمدلله خدای ټکه ټوکه رزق الله کوي، خو زما د بچو تعلیمونه په دې کې نه کېږي. ولې نه کېږي چې هغه دغه ځای مې دی، دا زه ځان ته ګرځوم، نو چې د دې په وجه باندې دا زه سکول ته کښېنوم نو بیا زمونږ نغرې به نه بدېږي. زما د حکومت نم او زما د هغه خلکو نم چې کوم مالدار دي، ښه حقدار دي، ښه وس یې کېږي، هغو ته دا زما سوال دی، یو دغه دی چې زما په شان د معذورو یا د بل معذورو سره دغه هیلپ وکړئ چې دا کور کېني د دې بچي تعلیم او علم حاصل کړي، نو دا به تاسو مهرباني او زمونږ به وي. 15 کسه یو ټوټل، 3 مې بچي دي، یو 2 کسه مونږ یو. زمونږ د کور بغیر زمانه بغیر نور څوک نشته دسې چې کمایي را لکوي. بس دغه ټکه ټوکه کوم، هلک د لاس نه نیولم، په اوږه مې وله لاس یې خو دی، بس راځم او لا خپله مزدوري کوم او په دې زه الله نه شکر ادا کوم. زما نظر پیدایشي خراب دی. البته بیت المال ته م یو پیر 2 ورغلی یم، په هغو هم تر نن تاریخه پورې څه نه دي کړي. دا 15-16 سال وشو چې ما د مزدوري شروع کړله او بس دغه مزدوري کوم، خو داسې غټه لاس راته چا نه دی کړی، نه د حکومت د سایډ نه او نه د بیت المال د سایډ نه، او نه داسې غټ زکات چې نه د زکات د سایډ نه یا داسې زکات د چیرمین دا نه دي شوي دي. زما د زکات او د دې دغه نه البته داسې ده چې د بېنظیر روپۍ هم زما نشته، هغه هم لکه زمونږ په مالدارو کې ایستلي مونږ یې نه دي راکړي. او زما د زکات د چیرمین نه یا د حکومت نه دا یو اپیل دی چې که تاسو ما ته څه هیلپ وکړئ نو انشاءالله تعالی را روان کال به زه خپل ځای په سکول کې کښېنوم او زه به ځان لږ څه دوکانداري یا څه لین وین برابر کړم او هغه طریقه به زما چلیږي. 3 ځله مې کړله، شکر 3 ځله ورغلی یم، خو سروې شوې ده، خو اوسه پورې څه رزلټ یې راونه وته. سروې کې دا ویل چې ستا سروې وشوه، خو اوسه پورې پته نه لګي چې هېڅ هم نه دي راغلي. کوشش مې هم کړی، رابطه مې هم ورسره بیا کړله، خو هغوی راته ویل دي چې را به شي، خو پته نه لګي چې راځي به او که نه راځي. دا اوس الله ته پته لګي، نه دی شوی راته.